بخاری رحمت الله علیه باب دی بددعائی کول د امام په هغه چا باندې نقض عهدا چې واده خلافي وکړي. یعنی معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو قوم معاهده کړې وه او هغه معاهده کې نبی علیه السلام هغې له رضاکار قرا ورکړه او هغې په لار باندې شهیدان کړه. نو نبی علیه السلام هغې ته خیرې کول، یعنی چې هر څوک نقض العهد کوي هغې ته خیرې جایز دي، خلافا لباس اهل الجنت من زماننا. پیږئ پریوانی من کې داسې بزرګانی دین هم شته چې هغوی امریکې ته به خیرې نه کوي، امریکې ته به خیرې نه کوي او خدای دې ورته هدایت وکړي. مالله خو داسې لکه چې سړی وي خدای دې ابوجهل جنت ته بوځي. اوس نبی علیه السلام خیرې کوي، دا بزرګي دین یې نه کوي، دی ډېر مخکې شوی دی، د په لمن مونځ کېږي. دا ته وچې بزرګۍ یې ته وده چې د لا علمۍ بزرګۍ دي. دا تاسو ورته اوس ګورئ. حدثنا ابو نعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنسا عن القنوت. وما انس رضی الله تعالی عنه نه قنوت دعای قنوت په باره کې تپوس وکړ چې آیا دا دعای قنوت قبل الرکوع دا د رکوع نه مخکې ده که څنګه؟ نو فقلت ان فلانا يزعم انك قلت بعد الركوع. وی ما د انس رضی الله عنه قنوت تپوس وکړو، نو هغه ماته ویلي چې د رکوع نه به مخکې کوې. یعنی رکوع نه به مخکې دوای قنوت وې نو بیا به رکوع وکړي. نو دی وی ماته نه ویل چې جی تا خو ماته جواب دا راکړ، خو ما ورته ویل چې پلانې وایي ستا په باره کې او دا پلانې محمد ابن سیرین یادوي، ستا یو بل شاګرد دی محمد ابن سیرین نومې دی. نو هغه خو وایي یزعم هغه وایي چې انک قلت بعد الرکوع. وی ما ته خپل استاذ انس ویلي چې دا د رکوع نه وروستو دی. فقال کذبه، ویل دی شاګرد ما باندې دروغ ویلي، ما داسې نه دي ویلي. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بیا انس رضی الله عنه د پیغمبر خدا حدیث بیان شروع کړ چې انه قنت شهرا بعد الرکوع. اما دا حدیث به بیان کړی دا به دا مطلب چې زما دا رائے ده. دا نبی علیه الصلاة والسلام بددعائی کوله یوم اشپست رکوع، خدا خاص حالات دا رعام حالات بیان نه دی. یدعو علی احیاء من بنی سلیم، او دا خیری کولی گنو قبیلو تا چې هغې ټولو وړې وړې قبیلې وې د بنو سلیم قبیلې. او دا خبره څه جی؟ قال بعث 40 او 70 يشك فيه من القراء. وی چې 40 اویا دی کې شک کړی شوی دی، او دا من القراء د هغې 40 یا د اویاو بیان دی، دا من بیانیه دی. یعنی اویا قراء دی یا 40 عالمان قرآن دی. لا نبی علیہ السلام ولیږل الی اناس من المشرکین، یو جماعت ته د مشرکانو نه، او دوی ویل چې دا موږ ته راولېږه، موږ ته به تعلیم راکوي او موږ لږ په علاقه کې کمزوري موږ زموږ ملګري هم ګڼ پیدا شي. نو فعرض لهم هؤلاء، راوړاندې شو دي ته دا کسان، فقتلوه، نو هغې شهیدان کړو. دا د بیر معونه کیسه واقعه ده. وکان بینهم وبین النبي صلی الله علیه وسلم عهد، حالانکې د دغه قبیلې او د نبی علیه السلام په منځ کې معاهده وه. وما رأيته وجد على أحد
اسمانه دی لیدلی. انس وایي پیغمبر اسلام لره چې غوسه شوی په یو تن باندې ما وجد علیهم هغه چې غوسه شوی او په دقه بنو سلیمو باندې انتهایی ورته غوسه او یو میاش مکمل طور د رکوع نه وروسته به خیرې ورته کول. یو میاش او ته یو ځل دا نه وایې چې خدای امریکا تباه کړي. یاره بیا جي موږ هلته کار ته نه پرېږدي. ته څه کار کوې؟ ته څه کار کوې چې تا کار ته نه پرېږدي؟ مړه پرېږده. که ستا دا کار وی که نه زه به یې دونه دشمن نه وی دونه څونه به ته دشمن وي د امریکې. دا زه تاسو وایم په قرآن کې داسې ټکي ذکر دي سي چې د دین کار دې کو که نه او تاسو چا هارون اچول که نه دا د حق پرستۍ نښه نشي شاګردی. دا به ډېر وروسته کېږي. دا ډېر ترخه لار ده. ته یې دا کې او تا ته خلک ګلونه واچوي او تا ته خلک زنده‌باد چغې ووهي. په کاڼو ودې ولي په کاڼو د کلي نه به دې شړي. سخت ورته غوسه شوی او نو خیرې ورته کولې. یو میاشت ورته خیرې کولې. بابو امن النساء و جواریهن. امام بخاری باب دی امان ورکول د زنانو او جواریهن یا د هغه جینکو او د وینځو. دا څنګه مسله ده؟ نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د تر لور ده ام هانئ نومې دی. نه علي صاحب خور ده د ابو طالب لور ده او هغې یو سړي له امن ورکړی دی او علي صاحب ویل چې ته امن ورکوې زه د تورې نه یې له تېره وامه په توره یې وام. راله پیغمبر خوا ته یې ویل چې ما دغسې فلاني له امن ورکړی دی او زما رور علي وایي چې زه یې په توره وامه. نبي علیه السلام ویل چې ام هانئ من امن ورکړی تا ته هغه چا ته چې تا وله ورکړی دی. هېڅوک ورته څه نشي ویلی. ده نو زنانه هم امن ورکولی شي او چې زنانه امن ورکړه خو چې د دغې په شانتې زنانه یي که نه د ام هانئ په شانې زنانې که دلته اوس موږ نه دغه چې کوم دی ټرمپ یو ښځه د امن د هغې لپاره حاصل دی بیا موږ نه منو. پوهېږئ چې هغه به وایي چې به د امریکې چکر یې لګوه. نو ځکه وایي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره خبر ورکړی دی چې انه سمع ام هانئ دی اوریدلی د مولا د هغې د ام هانئ نه چې لور د ابو طالب وه تقول دی ویل ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وزه نبی علیه السلام پسې ورغلم عام الفتح په کال د فتح مکې باندې ووجدته یغتسل وفاطمة بنته تستره. ما اوموند پیغمبر اسلام غسل کوي او لور بیبي فاطمه ورته پرده کړې ده. فسلمت علیهما بالسلام واچو. فقال من هذه؟ نبی کریم ویل دا څوک ده؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب. ستا د تره لور یم. ابو طالب یې پېژانده چې ستا پرورش یې کړی و د هغه لور یم. فقال مرحبا بام هانئ. نبي علیه السلام ویل ستړي مه شي دي ام هانئ ته زما طرف نه ستړي مه شي. فلما فرغ من غسلي کله چې د غسل نه فارغه شو قام فصلى لمونځ یې وکړه 8 رکعات ملتحفا في ثوب واحد. یو جامه کې ځان راتاو کړی و 8 رکعات یې وکړه. فقلت یا رسول الله چې کله د لمانځه نه پاره شوم ورته الله پیغمبره زعما ابن امي زما د مور زوی ګمان کوي علي چې انه قاتل رجلا دی وجون کې یو سړي لره قد اجرته ما ولا امن ورکړی دی. فلان ابن حبیره دی لانې د حبیره زوی دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام هانئ.
نبی اکرم ورته فرمایل مونږ پناه ورکړې د هغه چاته چې تا ورله پناه ورکړې ام هانې هېڅوک ورته څه نشي ویلی. قالت ام هانې وذلك ضحا، دا ام هانې وایي دا وقت چاهو، دا ته رکاته مونځ چې کوو دا چاه مونځ. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحد يسعى بها ادناهم. د دې یو دغه باب تقریبا مثلا نږدې ده، خو هغې عنوان دا دی چې زنانو امن ورکول. دلته ادنا امر ورکه، ادنا هغه به د ټولو د طرف نه امن. ذمة المسلمین و جوارهما، ذمداري د مؤمنانو چې د چا ذمداري والي، و جوارهم او دارنګې پناه ورکول د مسلمانانو چاته، واحد دا به یوی، یسعى بها ادناهم منډه کولی شي په دې باندې هغه معمولي دی مسلمانان. که یو کشر مسلمان د وړې مرتبې مسلمان امان ورکو موږ ټول به د هغې پاس کوو، لحاظ به ساتو، هغې ته به څه نه وایو. حدثنا محمد بن سلام حدثنا وكيع عن أعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه قال خطبنا علي، منگا تا علي رضي الله عنه خطبه ویلا تقریر راته وکړو. فقال په تقریر کې ویل ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى. علي د خلکو ورسې ویلي چې دې اهل بیت سره بل یو کتاب او دې سره نور څه لیکلي دي. نو علي رضی الله عنه وفرمایل چې ما عندنا موږ د اهل بیتو سره نشته یو کتاب چې موږ یې لولو، یو کتاب دی الا کتاب الله چې قرآن دی، به دا قرآن دی لولو. وما فی هذا، البته زما د دې تورې په تیکې کې ما سره یو فایل دی، نو هغه فایل کې سخ مسلې شته. وقال فيها الجراحات، علي فرمایل په دای کې د زخمونو مسلې دي، او اسنان لبل په دې کې د اوخانو د غاښونو ذکر راغلی دی. او والمدینه حرم ما بین عیر الى کذا، او دا مسله په دغه فایل کې پرته ده چې مدینه حرم دی د عیر نواله تر کذا د پلانی ځای پورې. فمن احدث فيها حدثا، په دې کې چې چا یو نوې خبره پیدا کړله د اختلاف، او آوا فيها محدثا، یا په دې کې چا ځای ورکړ یو فتنه انګیز خلکو ته، نو فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، په هغې باندې به د لعنت د الله د فرشتو د خلکو ټولي. لا يقبل الله منه صرفا، نه به قبلوي الله د نفل ولا عدلا او نه فرض، نه به الله نوافل عبادتونه قبول کی او نه به الله فرائض قبول کی. ومن تولى غیر مواليه، او څوک په مریانو کې چې واوړېده سوا د خپلو مولاګان نه، ویې ویل زه د پلانو غلام یم، نو فعلیه مثل ما ذلک، په هغه باندې هم دقسې لعنت دی لکه څنګه چې پرې دی. وذمة المسلمین واحده، ذمداري د مسلمانانو ټوله یوه ده. ومن احفر مسلما، چا چې خرابه کړله معاهده د یو مسلمان، یو چا سړي سره وعده کړې پناه یې ورکړې ده، او د هغې پناه پاس ونه کړ او هغه سړي ته ضرر ورسو، نو فعلیه مثل ذلک، په هغه باندې هم لعنت د الله او د فرشتو د ټولو خلکو دی دایما. پریزه به بس که منن ښه، دیگه ګرمي ده.